په دې جمعه باندې د زکات متعلق څه خبرې اترې د وخت مناسبت سره به ذکر کیږي. مخکې هم د زکات حوالې سره خبرې شوې وي، تفصیلا نه وي شوې، مجملې وي. زما عزتمندو، زکات دا د الله هغه حکم دی چې قرآن شریف کې الله فرمایي ما چې چاله مال ورکړی دی او سونی او چاندی می ورکړی دا دوی جمع کوي ولا ينفقونها فی سبیل الله او د الله په لار کې نه خرج کوي. د الله د لار د نه خرج کولو نه اولنې حکم په دې کې د زکات راځي، وروسته د صدقو د خیرات راځي. زکات زمانو دې کې زمونږ نه ډېرې زیاتې کوتاهیانې کېږي. نو قرآن کې الله جل جلاله فرمایي چې څوک نه خرج کوي په لاره د زما په لاره کې، یعنې زه حکم کومه چې دا زکات ورکه او دی نه ورکوي. نو الله جل جلاله فرمایي په ورځ د قیامت به د ده د اعمال راجمع کم، په اور کې به ویلي کم او بیا به هغه ویلي تامبر اوالم او دله به داغونه ورکوم چې دا ستا هغه مالو چې تا به په دنیا کې جمع کوو او تا به سنبالو او زما په نوم به دې نه ورکوله. نو وایي چې کله به په طرفونو په سیډونو داغونه ورکوم، کله په سر، کله په ملا، کله د یو سیډ نه هغه به پرې د پاسه څڅېږي داسې. او یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې څوک زکات نه ورکوي د دې نه به په ورځ د قیامت الله یو ګنجی مار جوړ کړي او هغه ګنجی مار به د دې سک ته واچولی شي او ټکونه به ورکوي، ورته به وایي زه ستا هغه مال وم چې تا به دنیا کې جمع کولم او د الله حکم به دې راکې نه نافظ کوم. دریمه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په موقع باندې چې کله معراج کوو نو داسې خلک یې ولیدل چې هغوی پراته په اور کې سوځېدل، په اور کې روان وو، په اور کې پاسېدل، په اور کې کېناستل او وی زقومو او د جهنمي چې کوم بوټي و دغه نو هغه به یې خوړل. رسول الله فرمایل چې جبریل دا کوم خلک دی چې کاڼي خوري او د جهنم زقوم غنی خوري، وی دا هغه خلک دي چې په دنیا کې وی د الله په مال کې زکات نه ایستو. نو زمانو دا مال زمونږ نه دی، دا الله راکړی دی. کوم وسایل چې د مال دي دا وسایل الله پیدا کړي دي او الله جل جلاله فرمایي چې زکات ورکړه. یوه فایده د زکات دا ده چې مال کې به دې برکت راشي. دویمه فایده دا ده چې ستا به د الله حکم به سر ته ورسېږي، د جهنم د اور نه به خلاص شي. دریمه فایده دا ده چې غریب مستحق ته بس دغه حصه میلو شي نو د هغه حق به ادا شي. بله د زکات فایده دا ده چې دا مال به د الله زیاتوي، دا به کمیږي نه، او کوم مال کې چې زکات دی هغه به کمیږي، د هغې په وجه به بارانونه بندېږي. دې پورې حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې زکات ورکول بند شي وایي الله جل جلاله به په دغه خلکو باندې قحط راولي او وایي بارانونه به پرې نه کوي، خو که په دوی کې ځناور نه وي الله به دوی باندې باران نه وی کړی، د رحمت باران. نو موږ وایي چې زکات صحیح طریقې سره نه ادا کېږي او بارانونه بیا هم شروع دي، نو دا د دې ځناورو شاید چې برکت دي، د هغې د وجې نه په موږ باندې رحم کېږي. بله دا د موږ وایي چې زکات خو موږ ادا کوو خو انما الاعمال بالنیت. یو چې کله زکات نه ادا کېږي مال کې به نقصان راځي، لالچ به در کې پیدا کېږي او کله چې انسان کې د دنیا لالچ پیدا شي د هغه اخلاق هم خراب شي، د هغه کردار هم خراب شي، د هغه د خولې گفتگو هم خراب شي. د لالچ عظیم نقص په انسان کې راغی چې لالچي انسان د ده اخلاق برابر نه، د لالچي انسان گفتگو به برابر نه، د لالچي انسان به روزانه ټینشن ولې چې دی په دې کې دی چې دا مال زیات شي. زکات چې نه ورکوې څه مقصد دی چې مال مې کمیږي او الله جل جلاله فرمایي چې ته مال ورکوې دا زیاتېږي دا کمیږي نه. ګوره دا اوبه دي اوبه که نه، کمې اوبه چې نه استعمالېږي خرابېږي که نه، خوند هم خرابېږي، رنګ هم خرابېږي، هغه هر قسمه نقص په هغه کې پیدا شي. او کله چې اوبه استعمالېږي هغې نه فایدې هم زیاتې خورېږي او نورې هغه زیاتېږي، کمیږي نه.
ګوره کم سیز کې چې قرباني راځي هغه سیز به زیاتېږي. ګوره دا ځناور دي، چیلۍ دي، غواګانې دي، میښې دي، د دې یو اختر او بل اختر څومره ذبحه کېږي، څومره داسې کېږي قرباني کېږي که نه. پکار چې د چیلو هم کمې وې، د غواګانو هم کمې وې، لیکن نن سبا په لکونو چیلیانې شته، په لکونو په کروڑونو کې غواګانې شته، سخیانې شته، غویانې شته. عدن کې د اختر نه علاوه هره ورځ څومره قربانیانې کېږي، هره ورځ څومره څاروي حلالېږي. زمونږ به دې نږدې دوکانونو کې چې هره ورځ نه وي نو په دېمه ورځ څاروي خامخا حلالېږي، هر یو دوکان بیل بیل. نو ګوره بیا د حج په موقع باندې په لکونو خلک، 20 لکه خلک او 15 لکه خلک، هغه 18 لکه چیلیان حلالېږي، 18 لکه چیلۍ حلالېږي او ګډان حلالېږي. هغې کې کمې رانه دی. ولې چې کوم دا د الله فیصله ده چې کوم څیز د الله په لار کې قربانېږي، د الله په نوم ورکړی کېږي، هغه به زیاتېږي، کمیږي به نه. دې وجې نه زمونږ بعضې عالمانو یوه نکته ښودلې ده، وایي څوک چې وایي چې زما د کاروبار پیسې دې زیاتې شي او زما کاروبار دې په ترقۍ شي، وایي دې دې 5 حصه د الله په لار کې ورکوي بغیر د زکاته، وایي دې دې ګوري چې دا مال څومره زیاتېږي. مثال کې طور پر 5 روپۍ دې ګټي، 1 روپۍ د الله په نوم ورکوي او دا 4 جیب کې اچوي، وایي د دې انسان نه په کاروبار کې دومره برکات راشي چې بیا بې شمېر هم نشي کولی. او ډیرو کاروباریانو په تجربې کړي او باقاعده ویلي دي په خپل باندې. جنید جمشید صاحب چې کومو اوی چې کله زه دغه راغلم د تبلیغ میدان ته، هغه خپل واقعات هغه بیان کړي. الله جل جلاله دې د هغې درجات بلند کړي، د شهادت فیض مرتاخره کې ملو شو. نو هغه به وایي ما نه زیاته ترقي چې ملاو شوې ده د طارق جمیل صاحب داماد برکات هم په یوه خبره چې هغه وایي چې 5 حصہ الله کې راسته مې دې دی. وایي ما د خپل مال نه 5 حصه د الله هغه که په جومات کې ورکې، که په مدرسه کې ورکې، که غریب لی ورکې، مستحق لی ورکې، او که غیر مستحق له خو یو خیرات ته وباسي. هغې کې دا شرط نشته چې چا له دې ورکو، خو سوچ کوه چې کوم ځای کې ضرورت زیات یا هلته دې خرچ وکړو نو ډبل فیدی وي که نه. نو یو خو زمونږ عالمان دغه وایي چې بغیر د زکاته، که هغه نه زکات خو در باندې فرض عین دی. ګوره دا سپي څومره دي، سپي زمونږ په معاشره کې لږ دي که ډېر دي، لږ دي په مقابله د څاروو کې. نه د دې حلالي کېږي، نه یې څوک حلالۍ، هېڅ پې هم نه کوي، د ده تعداد بیا هم کم دی. ولې چې د ده قرباني نه راځي که د ده د الله په لار کې د ده څه حیثیت نشته، دی په ځای باندې دی، د سپي په سر باندې زکات او خیرات هم نشته که چا د سپو کاروبار کوي. سپیس نو کوم یو څیز چې څومره استعمالېږي هغه زیاتېږي، هغه کم. ګوره زمونږ د کور دا خرچې دي که نه، مونږ کې 2 قسمه خلک دي، یو را کې کاروباریان دي، یو را کې مزدورکاره دي، بل را کې تنخواداره دي په سرکاري ډیوټي. دا هر یو پیسې را یو کور کې خرچ کوي، پیسې را یو کور کې خرچ کوي. کله کمې راغلی یو کور کې 19-20 به خامخا کم زیات د مال هغه به خامخا وي، خو داسې ورځ نه ده راغلې چې یاره او ته دا پیسې کور کې ږده او تې مه لګوه چې څه حل کېږي. نو چې مال لګې خرچ کې الله به نورې درکوي. ولې چې الله وایي ما د رزق وعده کړې زه در کوم که نه. خو چا له په سخته امتحان دی، چا له پراته امتحان دی چې په سخته در کوم ته څه کوي، پراته در کوم ته څه کوي. نو زما عزتمندو یو څیز خدا دی چې د زکات استعمال موږ نه کوو، بل چې کوو هغې کې عظیم الشانه خطا زموږ نه دا کېږي چې هغه چا له پیسې ورکوو چې سبا راته ټیټ پاس کېږي. نو دا ټیټ پاس په نیت چې ته کوم زکات ورکې صاحبه د دې زکات حق ادا نه شو، دا ستا دا عمل په غیر زکات کې راغی. ولې ستا نیت څه چې دلې زکه ورکوم چې مزدور دی، یا زکه ورکوم چې ما سره نوکر دی، یا زکه ورکوم چې داسې غریب دی، سبا به مطلب چې زه یو ځای ته ورشم دی جي کېنئ چې په دې نیت دی 10 لکه روپۍ مو ورکړې د بوسو په شان د دې باد کړلې، او چې د الله د رضا د 1 روپۍ مو ورکړه د هغې غټ قیمت ولګېدو. نو یو خو د ذهن نه دا خبرې وباسئ چې کوم څیز د الله په نوم ورکوې او په هغې کې دی بل څه نیت راغی نو ستا فریضه ادا نه شوه، بلکل نه ادا کېږي. ته قرباني کې نیت دې پکې خلکو ته ښودلو لاړه دې تباه شو، خیرات کې نیت دې د الله رضا